السلام علیکم ګرانو کتونکو. څنګه تاسو معلومه ده چې په سوات کې بلدیاتي انتخابات شروع دي. نن 31 تاریخ ته او خلک جوګ در جوګ راځي او ځان خپل نماینده خوښوي. دې وخت کې موږ سره فضل الله باچا سنگار هغه هم د میر سیټ ته ولاړو، خو هغه چا سره اتحاد کړی دی او ولاړ دی. د هغې وجه هم تپوس ته کوو چې نن تاسو د چا لپاره ووټ غواړئ. خپله خو تاسو دې سیټ ته ولاړ وئ، خو نن ووټ د چا لپاره غواړئ؟ دلته کې راغلي الیکشن هلې ځلې څنګه روانې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه سمد انجم. من خو تاسو ته پته ده ما د حبیب علي شاه سره د حمایت اعلان کړو او زه د هغه په حق کې دستبردار شوم او انشاءالله وورال زه چې څنګه رالم د ټوسپین، صابوني، لویبڼ، شیراډې او د هغه سنګر نه پروڼه، جامبیل، کوکارۍ، نو انشاءالله د حبیب علي شاه پوزیشن ډېر سټرانګ دی او انشاءالله چې دا فیصله موږ په دغې سوچ کړې وه چې یاره دا ټول زموږ وروڼه دي، زموږ دپاره قابل قدر دي، که هغه پی ټي آی دی، که ان پي دی، که علما دي، هر څوک چې دي زموږ دپاره قابل قدر دي. خو لهذا په سیاسي توګه ما دا فیصله کړې وه او ما ته په دې کې څه ښکارېدل چې انشاءالله دا ځل به د حبیب علي شاه اکثریت چې و په هغې سوچ ما خپله فیصله کړې وه او انشاءالله ما چې څونه وکتل په تقریبا په پوره تحصیل کې روان یم، ګرځم خپلې ملګرتیا ته پیغام ورکوم او د هغه دپاره برملا کمپین کوم او د هغه دپاره ووټ غواړم او انشاءالله د هغه پوزیشن ډېر سټرانګ روان دی. دا څونه حلقې چې درته ما یادې کړې دلته هم که تاسو وګورئ دلته هم د هغه ډېر ښه بهترین پوزیشن روان دی او انشاءالله زه انشاءالله د الله نه امید ساتم چې دا ماښام ماسخوتن چې کومه فیصله کېږي انشاءالله هغه به د حبیب علي شاه په حق کې کېږي. ډېر دا راته ووایه باچا چې تاسو که چېرته میر منتخب شئ د سوات په ملکن ډویژن کې ټول نه غټ سیټ دا دی، سوچ لرئ د سوات د پرمختګ دپاره به څه کوئ؟ سمد صاحب تاسو ته پته ده که نه چې زموږ په سوات کې ډېرې زیاتې مسلې دي، لہذا که زموږ دا ګورنمنټ راغلی دی موږ ځکه په هغه به تنقید ځکه که هغه موجوده ګورنمنټ دی په هغې کې خو ما بله شپه فیصله وشوه زموږ د وزیر اعظم صاحب خلاف فیصله وشوه. دغه شان زه خپله دا ډېره لویه بدنصیبي ګڼم چې زما په سوات کې زما سره وفاقي ښه منسټران شته. زما سی ایم چې دی هغه زما د سوات نه دی. په تاریخ کې په 72 سال تاریخ کې د پاکستان په اولني ځل زه په دې خبره ډېر زیات خفه یم چې زموږ د سوات دپاره جام یا کارونه چې ستوي هغه هیڅ ونه شول. کم چې هغه زاړه کارونه او نور حکومتونو چې کړي وو هغه هم مکمل نه شول. نو که فرض کا زه ولاړ وې او خدای پاک زه کامیاب کړی وې نو تاسو ته پته ده زموږ دا غریزي علاقې دي، په دې کې د بجلۍ مسلې دي، په دې کې د اوبو مسلې دي، د دې نه علاوه خلکو ته د لارو مسلې دي. داسې سیټي ته چې کله راشئ په سیټي کې که تاسو وګورئ سمد صاحب هغه پیپونه په نالو کې دننه دي بله ورځ راته چاوي زموږ کار په اوبو کې چینجي راځي. نو په اوبو کې چې چینجي راځي او دا اوبه خلک څکي هیپاټایټس و که نه دا خلک ټول دا بیماریانې د هغې نه جوړېږي. نو زه خو بهرحال حبیب علي شاه ته ناست یم خو زما به اوس هم د سوات او خصوصا د تحصیل بابوزو د خلکو دپاره دا کوشش وي چې انشاءالله الله هغه له کامیابي ورکړه. فرسټ نمبر خو به هغه د سیوریج سیسټم دا ټیک کوي، کم پیپونه چې په دې نالو کې دننه راغلي دي، په دنګرام کې دلته د لارو مسلې دي، د اوبو مسلې دي او د مختلف قصې روانې دي په کم کارونه چې دي په هغې کې. او زما به دا کوشش انشاءالله چې دا ټوله ایریا په ټي ایم ای کې شامله کړي، په ټي ایم ای کې او د ټي ایم ای په حدودو کې دننه کې چې څونه مراعات او څونه دغه نن د ټي ایم ای دي انشاءالله هغه به دلته وي. ډېره مننه ګرانو کتونکو. تاسو د فضل الله باچا خبرې ترې واورېدلې. هر سړی وایي چې زموږ امیدوار به کامیابۍ اړخ ته روان دی، خو پته به ماښام لګي او دا به موږ ګورو چې په 2 امیدوارانو کې د تحصیل میر څوک جوړېږي. دا فیصله به ماښام همدغه عوام کوي.